بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، دا قبر دا عذابنا دا بچ کېدو دا پارا سا اعمال یا سا کارونه پکار دي چې انسان دا قبر دا عذاب نه بچ. عذاب او ثواب دا قبر چې دی دا حق دی، دا قرآن کریم دا اتلس آیاتونو نه ثابت دی او غانا حدیث تی په دې باب کې. او د قبر عذاب په مختلفو شکلونو باندې دي چې دا غي تفصیل په حدیثو کې شته دي. اوس د قبر د عذاب نه بسړی په سبانه بچ کیږي. نه اولنې شی ایمان او صحیح عقیده او توحید او عمل صالح. د ایمان نه او د توحید نه او د عمل صالح نه بغیر سړی د قبر د عذاب نه نشي بچ کېدی. اولنې شی چې هغه ایمان دی، استقامت دی د الله په دین باندې، او مضبوطه او صحیح عقیده ده د قرآن او سنت موافق، چې دا د قبر د عذاب نه سړی بچ کی. صحیح بخاری او مسلم کی راضی د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا الله تعالی د دې ارشاد مبارک يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مضبوطی الله پاک مؤمنان هغه کسان چې ایمان راوړي دي په مضبوطه وینا باندې استقامت ورکي الله په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نزلت فی عذاب القبر، دا آیت د قبر د عذاب په باره کې نازل شوی. میت په قبر کې ویل شي من ربک فیقول ربی الله ونبی محمد صلی الله علیه وسلم. دی وی چې رب زما الله دی او نبی زما چې دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. د الله پاک د دې عقیده د ایمان د وجنه دې مضبوط کی او دې صحیح او درست جواب ادا کی. د عذاب د قبر نه الله تعالی بچ کی. نو اولنې شی ایمان دی، چې ایمان نوی د سړی او استقامت نی په ایمان باندې د قبر د عذاب او د آخرت د عذاب نه نشي بچ کېدی. دارنګه احادیثو کې د دې د بچاو د لپاره نور اسباب هم بیان شوي دي، هغه د ایمان نه او د صحیح عقیده نه بعد دي. لکه ترمذی کې راځي په سند صحیح سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي للشهید عند الله ست خصال. د شهید د پاره د الله په دربار باندې شپږ خصوصي انعامات دي. اول یغفر له فی اول دفعه، فاول دفعه کې د شهید مغفرت کیږي. ويرى مقعده من الجنه، او جنت کې هغه ته خپل ځای خودل کیږي. ويجار من عذاب القبر، او د قبر د عذاب نه الله پاک دل پناهي ورکي او د قبر د عذاب نه بچ کی. او د قیامت د غلوې غبرهټ نه بچ کیږي او داغه په سر باندې او تاج په سر کړی شي د اکرام او د اعزاز. الیاقوتۃ منه خیر من الدنيا وما فيها، چې یو ملغلره داغه د دنیا او ما فيها نه زیاته غوړ او قیمتي ده. او دو یا حور سره د شهید د حور عین سره نکاح وشي، او خپل اقاربو کې مسلمانانو کې د دو یا کسانو په باره کې د شفاعت قبليږي. نو دې کې ويجار من عذاب القبر، د قبر د عذاب نه بچ کړي شي. نو شهادت د الله په لار کې د قبر د عذاب نه بچ کېدو یو سبب دی. دارنګه د اسلامی ملک پیرا کول، د مسلمانانو حفاظت کول، دا د قبر د عذاب نه یو سبب دی د بچ کېدو. مسلم کی روایت راځي رباط یوم وليله خیر من صيام شهر وقيامه، وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان. سوچ د الله په لار کې د دشمن مقابله کې د اسلامی سرحد یو ورځ او یو شپه پیرو کی، نو د یو میاشت د روزو د قیام نه دا بهتره ده. او کو دې حالت کې مرشي نو عمل به جاری وي چې د کوم عمل کړي دي، او د رزق به جاری شي په جنت کې. او د قبر د فتنې نه
دې به الله تعالی محفوظ کی. دارنګه سورۃ ملک تبارک الذی ویل هر شپه دا معنی دی د عذاب د قبر نه. دې کې ترمذی ابو داود کې روایت راغلی په سند صحیح سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان سورۃ من القرآن 30 آیه. قرآن کی یو سورت ته چې 13 آیاتو باندې مشتمل دی. شفاعت لرجل دا به شفارس کوي د سړي لپاره حتی غفر له تر دې چې د انسان بخنو شي. وهي سورة تبارك الذي بيده الملك او دا سورة تبارك الذي سورت ده. او بل روایت کې راځي هي المانعه دا سورت د عذاب د قبر نه او د عذابونو نه منع کون کې ده. او بل روایت کې راځي ترغیب او ترهیب کې ده او نسائی کې ده چې دا د قبر د عذاب نه سړی محفوظ کوي. دارنګه د قبر د عذاب نه یو سړی او مسلمان دی او هغه باندې بیماری رااله خاص کر د ګیډي بیماری د خېټه نو دې کې مرشنو دې به شهید او د قبر د عذاب نه به الله تعالی بچ کی. نسائی کی ترمذی کی په سند صحیح سره یو روایت راځي من یقتله بطنه فلن يعذب في قبره. وی کم انسان چې د ګیډي په بیماری باندې مرشو مسلمان او نیت د ثواب وی دله په قبر کې عذاب ورنکلی شي. د دې جمعې په ورځ او شپه باندې مرګ دام یو روایت کې راځي چې الله به دا سړی د فتنې د قبر نه بچ کی. ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه. نشته یو مسلمان چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه مړ شي مګر الله تعالی به بچ کی فتنه القبر د عذاب د قبر نه. نو دا حدیث امام ترمذی راوړی دی خدا منقطع روایت دی سندن کمزور دی. بهرحال د قبر د عذاب نه بچ کېدو لپاره نور اسباب دي نیک اعمال دي دعاګانې دي الله ته توجه کول دي ځکه ډېر غټ او ناشنا سفر دی عجیبه سفر دی. الله رب العزت موږ ټول د قبر د عذاب او د آخرت د عذاب نه په خپل خاص رحم